بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سره اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلیو درگئی گھڑی عثمان خیل تا محمد خان اور بکور کیو محمد خان رکشه والا الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. دا هغه بچان هم زموږ سره د نن ډیر زیات خوشاله دي, ډېری خنداګانې دي په دې کور باندې, ډېری زیات خوشالیانې دي په دې کور باندې. او زموږ سره زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د ټیم نماینده ممتاز صاحب هم چې کوم د امارات نه راغلی هغه سره هم موجود دی. او دا چې کوم زموږ نمائندگان دي سرتاج بھائی, ابرار بھائی او فاحد خان د کلی پروگرام دی نغوی وته ډیر زیات خوشاله او ډیری خوشاله هم راويسته دي مسافر ولا کمی خوشالیانه کمی چې تاسو را لګلې هغه تاسو ته درکو په بدله کې, یعنی بدله کې صدر کو اوله کې مونږ تاسو ته درکو غمونه دردونه جلاګانی او اوخ کې بیا هغه بدله کې تاسو پیسې راولېږئ, یعنی د غم په بدله کې د درد په بدله کې تاسو خوشالیانه راولېږئ, تاسو پیسې راولېږئ. یو ځل بیا مونږ هغه پیسې واخلو په هغې باندې او روزګار ورکو داسې بچانو ته داسې خویندو ته او تاسو ته هغه خوشحالیان ستاسو هغه رالیږلي بیا مونږ تاسو ته ډالۍ درکو. خو داسې به ووایي چې د مسافرو دا زړونه ډېر زیات کمزوري دي نو خوشحالۍ ته بیا تاسو جاړئ. بیا مسافر وایي یاره اولنۍ د سختې جړاوي, بیا دویمه د خندا جړاوي چې کله دا بچیان خاندي نو مونږ ورته بیا جاړو. نو اوس دی له مونږ یو داسې حل وباسو چې تاسو له بیا له دې جړا په بدله کې بل څه خوشحالي درکو. نو هغه به نن تاسو له درکو. هغه بچیان زما سره دی د چا چې د ګړی فرمایش او د چا د سکول مسلې وې, یونیفارم کمې او کتابونه پیزار وغیره د دې کور چې کم د بسترو وغیره. نو خو الحمدلله هر څه د کور له راغلو او دا کاکي را سره راستې ډېر زیات مزاحیه دی, ډېر ښکلې ښکلې خبرې کوي. دونه مې یو دوه تپوسونه کو سوزکي ته څومره خوشحاله دی او ګړی چې کم ډیمانډ کړی نو ماشاءالله ګړی یې دا د په لاس ته او لوټونو موټونو ورسره هم جب کې دي. نو اوس خو ماشاءالله ډېر زیات مالدار دی. ستا څه نوم دی بچو؟ یاسر دی نوم دی. یاسر ګړی صحیح ده کار کوي؟ څو بجې دي؟ شل بجې دي. شل بجې خو د ماښام اته ته شل بجې وې. ټیک شو جي. ښه دا راته ووایه چې سوزکي دې ولیدو؟ دا چا دی؟ زما دی؟ ستا دی مړه؟ د چا دی؟ ستاسو دی ښه. دا خو هغې چاچوګانو تاسو له رالیږلی. ټیک شو. اوس په دې کوڅه کې ولاړې تاسو له پکې چکر درکوئ, درګۍ ته پکې ځای میلې ته پکې ځای سبزي مبزي به پکې ځان نه وړئ. ټیک ده؟ او تا ویو ماله ګاډی په کار دی او کټ جاز نه په هغې جاز باندې به دې څه کول غټ سوزکۍ هم درله ویستې. صحیح شو؟ دې کې به چکر وایې؟ چېرته به پکې ځې؟ بازار کې به څه کوې بیا؟ مڼې بالې؟ مڼې به خورې که خرڅې به؟ خرڅې به؟ او سکول ته به نه ځې؟ نه. ته سکول ته ځې؟ په څوم کې؟ په دویم کې. ماشاءالله عمر یې 15 کاله دی او په دویم کې سکول وایي. ښه اوس دا راته ووایه چې سوزکي کې بهر ناست وې که نه, دا چې چاچو چلی په دې باندې پیسې ګټي او تاسو له بیا راوړي, په هغې پیسو به څه کوئ؟ تاسو له پیار سره وړي؟ اوس تا څه خوښ دي څه به درله وړي بیا به در سره وړي؟ شاول به درله وړي. شاول باندې څه کوي دا خوشه کلي دا کورونه پرې راکنې؟ ستاسو لاره بهر ډېره تنګه ده دا پرې راکنې ستا کولاوې پرې که نه؟ په شاول په څه کې بچو؟ ازادو. څه پې ازادې؟ لاره څه دیوالونه پرې غورځئ چې بیا پې څه وشي چې ازاده شي څه به وشي؟ د ده ډیمانډ دی اوس بلو وایي چې شاول په کار دی دې دا کوڅه ډېره تنګه ده دا غونډ دیوالونه پې غورځومه چې ګاډي پکې ازاد ځي. نو بھائی د شاول دا ډیمانډ کینسل کړئ څه نه چې سبا پردي غونډ کورونه یې ګیل کړي. شاول دل نه راوړو جاز به راوړو. ټیک ده؟ جاز باندې به څه کوو؟ چېرته به پکې ځو؟ بازار ته. جاز کې به هم بازار ته ځو؟ ملګرو ما امید دی چې دې ماشوم د خبرونو به تاسو ډېر زیات خوندونه اخیستي, ډېر زیات به هم خاندلي وي. راځو د هغې خپلې خور نه یو څو پوښتنې کوو. کم سوزکۍ چې دوی ته میلاو شو او هفته یې شوې ده چې دوی وایي چې دا
ډرایور راویستې دی د آفس نه او یو هفته یې وچلو په هغې کې چې کوم کار مار هغه یې پکې هم کړی دی خو آیا دې باندې څه مزدوري کېږي نه کېږي د دوی دا ژوند به په دې باندې څومره په راحته شي د دې بچیانو چې کومې نیمګړتیاګانې وي هغې باندې به دوی نو څه بدلاو راځي هغې خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوو خورې السلام علیکم علیکم السلام خورې دا راته کوم سوزکې چې راویستې یو هفته وشو که نه داسې څه مزدوري کوي 200 روپۍ د بچیانو له راوړي ګټه او جی پیسې را لاوړي ماښام چې راځي بس 200-300 ګټلي په هر څونه یې ګټلي راوړي بس هم ډېر ښکلی وخت تېرېږي الله دې د دوی سره ډېر ښه وکړي الله دې د دوی دا لږ امداد چا کړي کو ډېر کړي الله دې دا د دوی په لکونو په کروڑونو منظور کړي الله تعالی دې اول د دوی دین بیا دنیا بیا آخرت کامیاب کړي الله دې وله ډېره خوشحالۍ ورکړي الله تعالی دې د دوی په عمر او ژوند کې برکت واچولی کړي ټول مسافر دې الله خوشحاله لري ټولو ته به دواګانې کوو الله دې ډېر خوشحاله کړي الله دې ورسره ډېر ښه وکړي موږ په مې دا ډېره سخته اسانه کړله زه ډېر تکلیفونه را باندې تېرېده دې وړو دقه د پلار عادتونه غوښتل نو زما وس نه کېدو الله دې د دوی سره ډېر ښه وکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي خورې دا کوم سوزکې چې راغی ستاسو د بچیانو د سکول مسلې وې د دوی د پیزارو مسلې وه د بوټانو د چیرو ټۍ ډېرې زیاتې تنګ دستیا او برې کور باندې داسې وینې چې اوس به انشاءالله دا سوزکې دومره پیسې ګټي چې ستاسو د کور کومه نیمګړې پایه وه کم د رزق کم د کپړو د پیزارو ستونزې وې مسلې وې هغه به الله تعالی دې سره حل کړي او ستاسو ژوند به یو ځل بیا داسې مخ په وړاندې روان شي خوشحالۍ به دې ژوند طرف ته راشي او جی بس دوی راله دې وړو راله کپړې بوټان بیکونه پنسلې کاپیانې ګړۍ بیټ بالونه هر یو څیز پیسې نغدې هر څه راله راوړه الله دې د دوی سره ډېر ښه وکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي په مې هغه ګرانې سختې اسانې کړه الله دې دوی ډېر خوشحاله کړي څوک په جیلونو کې چاته د اقامو مسلې چاته څه تکلیفونه وي څوک بیماران وي هېڅ کله به زه په دواګانو کې نه هېروم هر ټایم ورته به 15 وخته مونځ کې دوا کوم الله دې ډېر خوشحاله کړي دا بچي به مې هم ورته دواګانې کوي دوی ټول جومات ته ځي څوک قاریان دي څوک ترجمې کوي څوک دا جنې علم کوي دا ټول به دوی ته دواګانې کوي الله دې د دوی سره ډېر ښه وکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي الله دې ټول عمر ژوند د خوشحالو کړي خورې دا مسافر دی تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ را لېږلې دي ژوند یې ډېر د سختو سره دی څه مسافر داسې دي په جیلونو کې دي د چا د ویزو مسلې دي د چا د بچیانو د چا د اولاد د مور و پلار مختلف ستونزو سره د مختلفو سختو سره مخ دي هغه خلک ټول همیش دپاره د داسې یتیمانانو بچیانو نه د داسې خویندو نه تورسرو نه صرف د دعا ارزومنې بغیر د سلاله چې تاسو له ډېرې خوشحالۍ را لېږي او صرف دقه یو وینا وي چې زموږ دپاره د داسې خویندو نه د داسې بچیانو نه د دعا ارزو کوئ چې دوی همیش موږ په دعا کې یاد ساتي هغه مسافر چا چې ډېرې خوشحالۍ را لېږلي هغه خلک به تر کم حده په دعا کې یاد ساتي تر د مرګه وخته پورې بس زه دوی په دواګانو کې یادوم دا بچي به مې دوی ته به هم وایم چې دوی دواګانې ورته ډېرې کوي دوی ماشومان دي نه پوهېږي زه به ورته وایم چې زه کمې پورې زه ژوندی یم نو دوی به زما نه په دوا کې نه پاتې کېږي هر ټایم به زما دوا وي مخکې به ستاسو دواګانې وروسته به زما خپلې الله دې د دوی د زړه حاجتونه رسره کړي الله دې ډېر ښه ورسره وکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي زړه څنګه بچو ښه یم سوزکې مو لیدو او جی خوشحاله یې ورته او جی څومره خوشحاله خو بس ډېر خوشحاله یم بابا خو به دې رشکه چلوله هغه هم پردی څه په قسطونو مستونو اوس خو د الله تعالی خپل سوزکې در کو 200-400 به راوړي چاته به اریان محتاج نه یې که نه بچو او جی کومو مسافرو چې را لېږلې دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ تاسو له را لېږلې اوس په د سکول د جامې د پیزار دا تکلیفونه به نه وي سوزکې به 200-400-500 ګټي تاسو له به یې راوړي هغه ترګان به تر کم حده څومره به دعاګانو کې یاد ساتئ او څومره ستاسو په ژوند کې بدلاو راغی هغوی ته لږ ووایه الله دې ورسره ډېر ښه وکړي 15 وخته مونځ کې به م ورته دوا کوم قرآن سبق وایم چې قرآن وایم بس د هغې نه به م ورته وروسته دوا کوم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې چای کاموم دغه بس هغه دې وله الله پاک پوره کړي څوک چې په جیلونو کې الله دې وله شفا ورکړي او څوک چې بیماران وي بچیو ته بیماران یا څه دغه شان په خپله بیماري نو الله دې وله ډېر ښه وکړي الله دې ورسره ډېر ښه وکړي او زه به هر ټایم به ورته دعا کوم چې جومات ته ځم 15 وخته مونځ کوم بس دعا به ورته کوم د قرآن نه بعد به م ورته دعا کوم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي مونږ له پیسې راولېږلې بار ملکونو نه الله دې وله آخرت او دنیا ښه کړي الله دې ورسره ډېر ښه وکړي آمین خبرګرو دا کې زموږ سره زموږ د اماراتو نماینده ممتاز بھائی موجود دی الله تعالی دې ولا لوی ژوند ورکړي سره د ایمان صحت او الله دې ولا ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي د دوی بابا بھائی د دوی خویندې رونه همیش د اخلاص ته پروګرامونه ډېر په خندا ستاینه کړې دا د اخلاص سره ډېرې زیاتې منډې والې دي ډېرې دعاګانې کوي تاسو ته او د ممتاز بابا سره چې کله هم میلاو شم نو هغه چې مسافرو ته کمې دعاګانې کوي نو والله چې د هغه سره ناسته انسان له هسې خوند ورکوي یو داسې سړی دی
او الله دې ولا زمونږ ټول مشران ستاسو پلاران ستاسو والدین صاحبان مشران کشران ټول دې الله تعالی لوی ژوند ورکړي چې مونږ او تاسو ته دعاګانې کوي او الله مونږ له بیا ژوند راکړي چې د داسې بچیانو مونږ خدمتونه کوو. نو دا زموږ سره ممتاز بھائی موجود دی. ممتاز بھائی ته خواست کوو چې راشه او د خپلې خور ته د سوزکي چابیانې او کاغذونه حواله کړي. خبرګرو دا پروګرام د یتیم आवाज د درګۍ غړي عثمان خیل امید ده تاسو ته ډېری زیاته خوشاله درکړي او د دې ماشومانو خنداګانې د دې خوشاله به تاسو له هم ډېری خوشالیانې درکړي کم د دې ماشوم سره چې موږ لږ غب شپ لګاو. نو زموږ مقصد صرف دا وي چې څنګه په اولنې کلیپ کې تاسو ته ډېر دردونه او غمونه درکو په دریم کې زموږ دا دغه وي چې تاسو له هر طرف نوې څه خوشالي وګورو تاسو له خوشاله درکو د اخلاص پسترګولې همیش تپاره غمونه دردونه ورکول دا هم ژوند ډېر زیات ګران کې. خبرګرو د کور کې چې کم زمونږ په دویم قسط کې دا کفایت به لیست راغلی نو پاغه کې دوه نمونه داسې و چې پاغه کې زمونږ نه سلګوټي نیمګړتیا راغلی وه چې حیات خان رور دی زمونږ هغه 50 ریال ورکړی نو هغه په هغه ځای کې ما 30 ویلو او اجمیر رور دی زمونږ هغه ته په هم 50 ریالو چې دا مونږ 30 ویلو نو دا داسې و چې 900 نمونه د دې دوه نمونو زمونږ نه لکوټي په دغه ځای کې غلطي راغلی و د هغې مونږ ستاسو نه ډېر زیات معذرت خواهو انشاءالله چې کله هم ستاسو داسې د 1 ریال هم څه نیمګړتیا راځي نو تاسو زمونږ سره میسج شریکوئ انشاءالله ستاسو هغه غلطي به مونږ کوشش کوو اول خو چې غلطي ونه شي خو که داسې راځي هم نو په دریم کلیپ کې به مونږ انشاءالله ستاسو هغه غلطي کوشش کوو چې هغه حل کړو. نو د سوزکي نه علاوه د دې بچیانو د یونیفارم نه د سکول چې څومره ضرورتو د کور بسترې راشن کمی مخکې مونږ پیسې ورکړې د هغې هر څه نه علاوه زمونږ سره زمونږ د دې خور اوس هم 15,200 او 50 روپۍ پاتې دي دا ورته هم حواله کړه. خو ستاسو چې کوم زموږ سره امانت دی دا 15,250 روپۍ دي خو بس زه به سره یو ځل بیا هم دغه یو التجا ده زما تاسو بچیانو ټولو ته چې هغه مسافر چې څنګه روټۍ خورئ مونځ کوئ سبق وایئ او خپل بابا په دعا کې یاد ساتئ نو داسې هغه مسافر هم په دعا کې یاد ساتئ چې هغوی له د الله تعالی ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي که څوک بیماران وي څوک په جیلونو کې وي د هغوی د روغ صورت او د روغ صحت دپاره تاسو همیش دعا کوئ. صحیح شو جي خبرګرو پروګرام به تاسو کتلی وي ډېر خوند به هم ترې اخیستی وي او دا بچیان چې کوم په هغه سوزکي کې ناست دي د سوزکي نه خوندونه علي یاسر خان نه هم تپوس کوم سوزکي د چا دی وایي ستاسو دی دا لا تر د دې وخه پورې دی هم نه دی خبر چې دا سوزکي د چا دی خو ده ته لا دا هم پته نشته چې داسې غیرتمند پښتانه هم په دنیا کې ژوند کوي چې کله بچی وجاړي په پلاستیکي جاس پسې نو هغوی ورته لوی لوی سوزکي رالېږي وایي ځان له پې مزدوري کوئ ځان له څه خوراک څښاک کوئ جامې پیزار پیلئ او ژوند ډېر د خوشحالو سره تېروئ. نو الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو په سیمه باندې همیش داسې پښتانه قایم او دایم وي کم چې د خپل ژوند سره د خپل کور سره د خپلو بچیانو سره داسې بچیانو له هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکوي چې په یو کور کې د رزق تنګي وي هغه بچیانو ته سوزکۍ میلاو شي د ژوند هر ضرورت یې پوره شي. نو زم چې دا عمل به الله تعالی ته څومره خوښېږي په دې عمل به الله تعالی تاسو له څومره لویې بدلې درکوي خو کله په هغې لویه ورځ چې په هغې کې به بچی مور پلار ښځه هېڅ نه پکارېږي بلکې صرف او صرف خپل عمل به پکارېږي. نو الله دې زمونږ او ستاسو دا عملونه ورځ د آخرت زمونږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځئ. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د اخلاص آواز جوړ شي. اخلاص ډېر زیات د بېوسو آواز دی. د کیمرامین عمر سره د اخلاص ټول ټیم له ورکوي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او څنګه تاسو ته پته را یتیم आवाज پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. تاسو هغې له ډېرې زیاتې خوشحالۍ را لګئ. نو هغه سلسله کې موږ روان یو ملیشیا ته د 8 دسمبر نه والا تر 30 دسمبر پورې به انشاءالله زموږ په ملیشیا باندې وي او هر هغه ځای ته به د یتیم د आवाज رسو تر دې دمې چې کومو ځایونو ته نه رسېدلي. نو تاسو ټول به هم زموږ سره په دې کې مرستیال اوسئ ملیشیا باندې چې کوم پښتانه ژوند کوي انشاءالله د 8 دسمبر نه 30 دسمبر پورې او زمونږ د ملیشیا د رابطې نمبر دی 00601126000392 باندې تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ او هر ممکن کوشش وکړئ چې د یتیم د आवाज موږ د ملیشیا هر ګوټ ته ورسو. د یتیم आवाज پروګرام به ریګولر بیس باندې چلیږي په هغې کې به چوټي نه راځي ځکه چې هغه موږ کمې 3 هفتې راځي هغې دپاره هم ریکارډ کړي دي او پروګرام به راځي په خپل وخت به راځي په خپل ټایم به راځي. نو زموږ سره اوسئ. والسلام.